د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، زه ولید تخت راغلاست. دغه یوه هفتې نه یا 15 ورځې را په دې خوا په ژورنالستانو د برید کومه سلسله چې شروع شوې ده، تقریبا دغه ټول 18 کالو کې دومره زیان نه دی رسېدلی ژورنالستانو ته، دومره بریدونه نه دي شوي لکه په دغه تیر څو ورځو کې. په قندهار کې عبدالمنان ارغن شهید کړی شو، په کابل کې په یو چاودنه کې 9 تنه ژورنالستان شهید کړی شول. په همدې ورځ باندې په خوست کې احمد شاه په نوم د BBC خبریال شهید کړی شو. پرون یو بل ژورنالیست چې تحقیق کارونه کوي په چړو باندې چاوالی دی، او نن یو ځل بیا په شارنو کې شارنو پارک سره چرته چې مدني فعالانو یو شمېر مدني فعالانو غوښتل د شاشدرک د پیښې د شهیدانو دغه زخمیانو ټپیانو ته وینه ټوله کړي. اولته ژورنالستانو مو یو نفر چې غوښتل ځان منفجر کړي هلته، لیکن مخکې دې نه چې زه ته ورسېږي هغه وویشتل شو. نو که دی هم دلته رسېدلی وی، دلته بیا یو شمېر ژورنالستان او یو شمېر مدني فعالان په شهادت رسېدلی وی. داسې ښکاري چې یو موج شروع شوی دی د ژورنالستانو په خلاف د جګړې یو نوی محاذ خلاص شوی دی. بېلابېل پیښې بعضې وختونو کې علتونه بېل ښکاري، یعنې کار یو جدا جدا متعلق وو، لیکن په دونه لږ وخت کې په دغسې مسلسله توګه په رسنیو باندې او په ژورنالستانو باندې بریدونه ولې. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی لطیف عارش سیاست چارو شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی عزیز احمد تسل د کابل رسنیز مرکز مشر، او زموږ درېیم ملګری دی ښاغلی عبدالشکور دادرس حقوقي چارو کارپوه. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. تسل صاحب څنګه ارزوئ دغه په ګرچې ژورنالستان افغانستان کې جګړه روانه ده، او په دغه جګړه کې ژورنالستان هم د دغه ټولنې د یو برخه په توګه ده، او بیا خصوصا د خبریالۍ کار خو د خطرونو سره د جګړې په حالت کې. لیکن دغه څو ورځې دغه یو څه مودې نه را په دې خوا په ځانګړې توګه ژورنالستان او رسنۍ په نښه کېږي. اول په ځینو رسنیو باندې بریدونه وشول، او د هغې نه وروسته اوس مسلسل د ارغن شهید نه نیولې د نن پیښې پورې. څنګه ارزوئ دا خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ګران میلمنو په اجازه او ستاسو لیدونکو ته هم سلامونه. یعنې د ساور 10 او له هغې نه 3 ورځې وړاندې دا ډېرې ترخې ورځې وې د افغانستان په تاریخ کې به د بیان د ازادۍ په وړاندې بله دغسې بده او ترخه ورځ نه ثبت شوې ده، او نه دی خدای بیا راولي. یعنې دا واضح خبره ده چې د دغو کړیزې وژنې تر شا یو څوک لاس لري، او هغه ستراتیژیستان دي، هغه طراحان دي چې دغه کړۍ داسې پیوسته سره جوړه کړله. برید په قندهار کې وشو، په خوست باندې ختم شو. یعنې دا تصادف نه دی، دا د یو او دا د نن پیښه که خدا نخواسته که کامیابه شوې وی، خو یو بله فاجعه بیا هم فاجعه رامنځته کېدله. تاسو همیشه شاهدان یاست، کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي د هغې د نوم ورکولو لپاره بله دغسې وحشت رامنځته شي چې بیا د هغه هېر شي. د ارغن پیښه موږ ویل ارغن د قضیې په اړه باندې چې څومره زموږ توان او څومره زموږ وس دی، هغه به هغه اصلي ریښه به پیدا کوو. خو متاسفانه چې د ارغن د قضیې د نوم ورکولو لپاره یا د ختمولو لپاره په کابل کې هغه برید وشو چې ټوله دنیا یې ولړزوله. ورپسې کړۍ راغله لاندې په خوست باندې تمامه شوله، د حلقې سره وپاشله. یعنې فکر ونه کړي چې دا یو ولایت ټارګېټ دی. یعنې هغه ولایت چې ته فکر کوې مثلا په هلمند کې د خبریال وژل شو، هلمند کې ونه وژل شو، یا په خوست کې وژل شو، یا که نن موږ فرض کو فکر کوو چې په کابل کونړ به خوندي، سبا به هماغه ځای ته چې ستا فکر نه وي هماغه ځای کې به دښمن خپل برید کوي. دې څو لاملونه دي. په لوی کې خو استخبارات د ګاونډي هیوادونو استخبارات همیشه هڅه کوي چې د هغوی
په خلاف باندې ستا په هیواد کې یو مثبت حرکت هم رامنځته کوي، هغه به تا برید کوي، هغه به تا ټارګټ کوي. دغه لانګ مارچ چې په افغانستان کې هم ورته ډېر کمپاین وشو او دلته د افغانستان رسنیو هم دغه د پښتونستان د خوځښت چې دی هغه دلته ډېر په زور یې ورکړي او په سوشل میډیا کې نور رسنیو ورباندې بحث وکړي. زه فکر کوم یو دلیل یو د پاکستان ویره کېدای شي دا واوسي چې مثلا په افغانستان کې دغه مسلې ته ډېر لمن وهل کېږي او دا اور ډېر پوکېږي. کېدای شي ماته زما په ملک کې که رسنۍ بندې کړي د افغانستان نه به دا غږ ووځي او نړیوال به په دې باندې فکر وکړي. او همدارنګه دغه د انتخاباتو ملي پروسه دا هم یو لامل کېدلی شي د دې د درولو لپاره یا دغه میډیا په دې کې رغنده رول لري. میډیا کولی شي د انتخاباتو د هر ډول پروسې نه هغه ریپورټ وکړي، نو چې یو ډول وحشت خپور کړي، یو ډول رسنۍ وبېروي چې د مرکزونو څخه لیدنه ونه کړي یا انتخابات ودرېږي یا انتخابات بیخي ونه شي، کېدای شي رسنۍ ټارګټ شوي. او په مجموع کې زموږ د رسنیو قوت هم زیات شوی دی. یعنې که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې رسنۍ نسبتا مسلکي لور ته تللي دي، خبریالان نسبتا مسلکي چلند کوي او ګاونډیو هیوادونو ته یا هغه استخبارات چې په افغانستان کې کار کوي هغوی ته کېدای شي د زغم وړ نه وي، یا خپله په افغانستان کې کوم مافیا چې ده یا په دولت کې یو شمېر زورواکان چې دي یا یو شمېر هغه اشخاص دي چې هغه سره دغه روش نسي زغملی، نو کېدای شي رسنۍ په دې خاطر ټارګټ کوي. او بل د دغه غږ ډېر ژر اوچتېږي. پېښې چې وشولې آیا رسنۍ به غلې کړی شي، دغه غږ به غلی کړی شي؟ اوس همدا خبره ده ځواک صاحب. یعنې که موږ د دغه موضوعاتو باوجود خاموشه شو دا به زموږ دپاره ضعف یا موږ به ډېر دا به د دښمن کامیابي او موږ به ډېر نور ژورنالستان هم له لاسه ورکړو، ډېرې نور رسنۍ به هم ټارګېټ شي، ډېر خبریالان به خدای دې نه کړي هغه به ووژل شي. خو که د دغه غږ د اوچتولو لپاره همدا تاسو همدغه نور رسنۍ په خبریالان واحد شي او غږ پورته کړي، دښمن به بیره وخوري. دښمن چې کله وبېرېدی هغه پلان چې دوی لري چې تا ووژني، مثلا رسنۍ ټارګټ کړي، د هغې پلان لپاره کېدای شي هغه ناوخته کړي یا کېدای شي په یو بله پالیسي باندې کار وکړي. نو زموږ او ستاسو د غږ پورته کول دا معنا لري چې موږ ژورنالستان تحفظ کولی شو. درست. عارف صاحب، د ژورنالست وژنه د رسنیو باندې برید خو په حقیقت کې د بیان د ازادۍ مخنیوی دی. دا یوازې وسلوال مخالفین یا مافیا یا دغسې د بیان ازادي مخنیوی د چا په ګټه تمامیږي؟ دلته که د بیان ازادي مخنیوی کیږي، د رسنیو مخنیوی کیږي، څنګه ارزوئ دا خبره څوک نه ګټه وړی شي دغه؟ جناب ځواک صاحب، لومړي سر کې تاسو قدرمن محمد دادرس صاحب ته، تسل صاحب ته، همدارنګه د کابل نیوز تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې. زه د ژورنالستانو د شهیدانو روح ته دعا کوم او ټپیانو ته عاجله شفا او کورنۍ ته جمیل صبر. ښه شو چې نننی برید شنډ کړی شو، کنه یو بله غمیزه او ناورین به رامنځته شوی. د برید موخې زه فکر کوم د برید چې ترسره شو دنه هر لوری خپله موخه لري. که داسې وګڼو چې دا برید داعش کړی له څنګه چې مسؤلیت واخیسته، که له ده منظر یې وڅېړې دا بله یو هغه لري تصویر ته کوي، او که د داسې کړیو لخوا شوی لکه څنګه چې تسل صاحب ویلي چې د پښتون ژغورنې کوم خوځښت چې په د کرښې غاړې شروع شوی ده او افغان رسنیو د خپل رسالت په رڼا کې د غږ اوچت کړی، که چېرته برید استخباراتي کړی هغه بل تصویر ته ښیي او که چېرته بل لوري کړی هغه بل تصویر د داعش. یعنې که دغه زاویې نه وګورو چې د بیان ازادي بندول د رسنیو مخنیوی چاته په ګټه تمامیږي؟ بالکل. دا د داعش تصویر که تاسو اجازه زه باید تکمیل کوم. د عراق د القاعدې بنسټګر او د توحید الجهاد د ډلې مشر احمد فاضل نزال الخلالیه چې په ابو مصعب الزرقاوي مشهور ده، هغه یو مشهوره جمله لري. هغه وایي په 21مه پیړۍ کې نیمه جګړه په رسنیو ترسره کیږي.
یعنی دا معنا چې اوسنۍ جګړه هغه جګړه ډیره قوي ده چې قوي میډیا ورسره وي. که تاسو سره قوي میډیا نه وي، تاسو سره یو بله وسیله شته چې تاسو میډیا تر برید لاندې راولئ تر څو دا خبر ډیر ښه انعکاس پیدا کړي. اوس وګورئ په تیرو 3 کلونو کې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه په کابل کې، په هرات کې، په مزار کې خونړي بریدونه کړي، په ملکیانو بریدونه کړي، مسجد کې برید کړی، یعنی ډیر کسان شهیدان شوي. خو دا وروستنی برید چې وشو دومره چې د داعش لپاره اوس دا مهمه نه ده چې منفي ده که مثبت، کمپاین په رسنیزه سطح په داخلي په د سیمې په کچه او په نړۍ په کچه وشو. هیڅ برید بل هیڅ داسې برید امکان دا نه و چې دومره پراخ کمپاین داعش ته وشي. نو د داعش لپاره دا د رسنیو باندې برید کول یو موخه دا ده چې په افغانستان کې وښودل شي چې دغه ډله څومره فعاله ده او څومره دته کمپاین کیږي. تا سوال ته راځو چې د چا په ګټه ده؟ هغه حکومتونه چې د دیکتاتورۍ خواته رواني، هغې له څو څیزونو نه ډارېږي. یو د ولس له غږ نه چې ولسي غږونه په 21مه پیړۍ کې د مدني اعتراضاتو په بڼه باندې رامنځته کیږي، د مظاهرو په بڼه رامنځته کیږي، او بل وسیلې نه چې دغسې حکومتونه ډارېږي هغه آزاد رسنۍ دي. یعنی آزاد رسنۍ که چېرته حکومتونه د فساد یا د دیکتاتوري یا د انحصار او یا هم د یو هیواد ته د تړل کېدو په لور رواني، نو که آزاد رسنۍ موجودې وي حکومتونه له دغسې رسنیو نه ډارېږي. اوس باید وکتل شي چې افغان حکومت دا خوا روان ده که نه. که چېرته دا خوا روان ده نو دا واضح خبره ده چې د رسنیو د غږ خفه کول د حکومت په ګټه ده. دا حکومت د څنګه چې د دغه وسیلې نه کار اخلي، له نورو وسایلو جناب ځواک صاحب کار اخلي. هغه یوه د تطمیع مسله ده. یعنی دغه حکومت ځینې رسنیو ته د تطمیع په بڼه باندې ځینې امتیازات ورکوي چې رسنۍ د انفعال حالت ته راوستي. تاسو وګورئ افغانستان حکومت د فساد له پلوه 4م فاسد هیواد ده، خو کال کې یو ځلیم دلته یو تحقیقي راپور د دغه حکومت د یو برخې په اړه نه نشریږي. ولې؟ ځکه چې رسنۍ یا اخیستل شوي دي یا تطمیع شوي دي په دې توګه. نو سره د خو بیا هم تاسو که رسنۍ وګورئ انتقادونه موجود د وضعیت په اړه، خصوصا هغه موضوع چې ډیره ګرمه او تاسو مخکې ورته اشاره وکړله د داعش بحث، داعش دلته څنګه راځي، څوک ورسره مرسته کوي، دغه موضوعات زیات په رسنیو کې. نو که تطمیع ونه شلله باید په ډار باندې په وژلو باندې مخه ونیسي. یوه د حل لاره همدا ده. اوس دا مهمه ده چې آیا دا وسیله ګټوره تمامېدی شي که نه. لکه څنګه چې تسل صاحب ویل چې دا غږ به خاموشه نه شي. زه هم په ده اند یم چې بریدونه او داسې خونړي بریدونه نه شي کولی چې د بهیر یا د خوځښت مخه ونیسي. تاسې پوهېږئ چې اوس په افغانستان کې آزاد رسنۍ شمیر ډیر زیات ده او د کورنیو رسنۍ څنګه نړیواله رسنۍ موجوده دي چې په هغه باندې تر ډیره حده پورې د حکومتونو او د دغسې ډلو کنټرول ډیر زیات نه ده. خو تر ټولو اساسي مسله دا ده چې د ډار خبره ده. یعنی ژورنالیست لکه څنګه چې پخوا په ډاډه زړه باندې راپور جوړه، اوس به دا ډار ورسره چې ممکن تر برید لاندې راشي، ممکن کور ته چې ځي موټر کې بم کېښودل شي، ممکن زوی اختطاف شي، ممکن ورته اخطار ورکړل شي. یعنی خپل اثر لري په دغسې رسنیز فعالیتونو باندې. صحیح. وروسته بیا په دې باندې بحث کوو چې د حکومت رول د مخنیوي کې آیا غفلت شوی دی که قصدي غفلت؟ خو یو د ظرفیتونو نشتوالي یا دغه نه وي، یو قصدان غفلتي که قصدي غفلتي، نو بیا خبره څه ده چې ولې څوک مخه نیسي دغه. خو د درسه مکلفیت د حکومت څه ده؟ آیا دغه اوس چې سره کوم وضعیت دی ډېر ابهامات دي په دغه څو پیښې چې وشولې په دې کې ډېر زیات ابهامات موجود دي. دغه ابهامات چې کوم سوالونه رامنځته کړي دي، مثلا دغه ششدرک پیښه چې ده په دې کې تر اوسه پورې حکومت هغه فلم چې دغه پیښه څرګنده کړي هلته کمرې فعالې وي،
هغه ټوله منطقه د کمرو لاندې ده. هغه فلم تر اوسه پورې نه ده ښکاره کړی چې دا نفر څنګه راځي ژورنالستانو منځ کې. یو بل خبره چې د شهیدانو د ورثینو رسولي صاحب په نوم باندې یو کس ویل چې دغه ژورنالستان 3 ځل مجبور کړی شول چې دغه ځکه سره راټول شي دلته ودرېږي. دغه هغه سوالونه دي چې باید واضح شي، جواب ورته ویل شي. حکومت دې ته ځواب نه وایي او ښکاره خبره ده چې خبرو چې ګواښونه موجود دي او دغه نه وروسته بیا هم تدابیر نه نیول کېږي. څنګه ارزوئ دا خبره؟ ځواک صاحب، تاسو ته تصر صاحب، رئیس صاحب او په همدې ډول ستاسو تخنیکي همکارانو او هر هغه څوک چې زموږ اواز اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د وطن په لار کې تلپاتې نوم، افتخار او ویاړ بولم. تلپاتې نوم د وطن د خدمتګارانو دپاره، نه تنها د دوی دپاره، د کورنیو دپاره، د هیوادوالو دپاره درناوي وړ دی. اما افسوس په څه کې دی؟ افسوس په دې کې دی چې په دې وطن کښې کورنۍ خوارېږي، ځای خالي، ارمانونه پاته، مالی تمامیت، جسمی تمامیت او قانوني تضمین هیڅ نشته. نه د کورنۍ دپاره، نه د خپلوانو دپاره، حتی د دوی د صغیر اولادو دپاره. دا ښه د حکومتو څخه به دا ګیله کوو چې اصلا نه وي نو چاته وژاړو، د چا نه ګیله وکړو. پوهېږو چې په دې وطن کښې هره ورځ نه تنها نن 45 کاله کېږي، وینې بهېږي. او دا زما په عقیدې ټوله چې سره یو ځای کړو، داخلي عدم تدبیر به وي، حکومتونه به تدبیر نه لري، مدبر به نه وي او نه دي. عدم تدبیر دلته هغه مهم سوال چې مطرح دی، عدم تدبیر دی که د یو تدبیر په نتیجه کې د ژورنالستانو وژنه ده؟ راځو دې ته وګورئ. د هره حادثه د تاوتریخوالي میدان دی. هره حادثه، خاصتا دغسې جنایي حوادث، ژورنالیست لومړنی د کشف مامور دی چې حادثې ته رسېږي. لومړنی د کشف مامور هغه اسناد راټولوي، د دوو خواو څخه د الزام دلایل د یوې خوا ته پاره متوجه دي. دا څوک چې څه یې وکړل، دغه د کشف مامور دی، دغه د ضبط قضایي مامور دی، سره د دې چې دا به د جزا په قانون کې نه وي راغلی، ولې همدغسې دی چې زه درته وایم. کله چې دی د کشف لومړنی مامور دی چې حادثې ته رسېږي، نو دی عادي سړی نه دی. د دشمنان نسبت نورو ته ډیر دي. ولې ډیر دي؟ هغه څوک چې حادثه یې رازېږولې ده، هغه څوک چې د حادثې په درشل کې ځینې مثبته دلایل پاتېږي، هغه کوشش کوي چې ژورنالیست کار کړي تر څو چې د محکومیت دلایل راټول نشي. نو حکومت په دې پوه شي چې د ژورنالیست صنف، د خبرنګارانو صنف عادي صنف نه دی. دغسې صنف ته لکه چې په دفاعي چارو کښې نظامي سازمان کار کوي، حتی که مبالغه ونسي نور وظایف هم ژورنالیستان پر غاړه لري. حکومت، راځم ودې ته ستا سوال مې د یره نه دی وتلی. حکومت چې حکومتونه وي، البته موږ هم د اساسي قانون د حکم پر اساس د حکومت دپاره وظایف پر ځای پرېښي دي چې هغه یو وظیفه د هغو څخه د نورو وظیفو پر اړخ د امنیت تامین دی. البته د افغانستان د ټول ولس دپاره. ښه له بده مرغه چې دغه د قانون یو بند یا یو پاراګراف کاملا نسته، د قوانینو تطبیق هغه هم نسته.
د دې ټولو سره سره چې راسو زه په دې عقیده یم چې هغه څوک چې دا پیښې زیږولې ده هغه خو دغسې شی دی نو ته ولې ګیله ځینې لري او خو دا کار کوم دغه مې د آدابو جز دی هغه څوک چې د امنیت د تامین په مورد کې مسؤلیت لري راځه چې د ده څخه پوښتنه وکړو زما پوښتنه هم دا ده چې دغه مسؤلیت ترسره شوی راځم ودې ته وګورئ د دوو کسانو سره یا د دوه حکومي شخصیتو سره زه مخامخ یم لومړی د دغه ژورنالیستانو دغه رسانه‌یي موسسې دي هم بېغمه نه وي دوی ته هم زما ګوتڅنډه نشته دوی ته زه وایم چې د دغه ځوان ژورنالیست دغه څوک چې راغلی په دغه مکتب کښې عملي برخه اخیستې ده د نظري برخو څخه راتېر دی تا د رسنیو موسسې او متصدیانو د ده په برخه کې څه کړي دي آیا دی مو د جنگ د ډګر یو مامور په حیث سنبال کړی دی آیا دته مو دا زمینه مساعده کړې ده چې د دغه سنګر درسونه زده کړي دی خو هغه عسکر دی چې په لومړي کرښې کې ولاړ دی دریم آیا دا چې دی ژورنالیست خو دغه درسونه توان باید ویلی وي کله چې دغه علم زده کوي د هغې برخه ده چې د خطر په وخت جناب ځواک صاحب رپورټینګ څنګه وشي زما سر په خلاص هغې کې دا خو د دوی د روزنې او د تعلیم یوه برخه ده جنګ تغییر خوري حوادث تغییر خوري دکتورین هغه یو واحد دکتورین و چې پخوا ژورنالیست سبق ورکول شوی دی اما کله چې هره ورځ د شرایطو سره سم نوي حادثې راځي د جنګ تاکتیکونه تغییر کوي لکه چې مو ولیدله پخوا به کله چې دغسې حمله کېدله نو په لومړي ګام کې هغه څوک له منځه وړه لکه چې دغه دې راورسېدلی وروسته بحث کوو په دې باندې لیکن اساسي خبره دغه بحث په دوه برخو باندې وشول چې یو د پیښې نه وروسته مکلفیتونه دي اجازه راکړئ هم د حکومت هم د رسنیو د مسؤلینو دا څوک چې قرباني کېږي د هغې د وارثینو ته رسیدګي یو دا خبره ده او یو د حکومت عمدتاً مکلفیتونه چې د دغسې پیښو په مخنیوي کې څه کولی شي مالي تضمین ته نه یم راغلی نه مالي تضمین ته هغې خبرې نه کوو لیکن ځکه دا بحث ځکه کوم چې یو غفلت دی او یو قصدي پرېښودل دغسې حالت دی دا اوس کوم جریان روان دی دغه شک پکې آیا څونه شته دی یوه لنډه دمه لرو دمې نه وروسته بحث کوو